جی ګرانو کتونکو په لر او بر کې تاسو ته وایو هرکلی نن به موږ په دوه اهمو ټاپکس باندې به خبره کوو او ټاپکس دواړه یو دي خو مقامات دوه بیل بیل ځای دي یعنې په لکي مروت کې چې کومه درنه روانه ده او هغه هم د پولیس اهلکارو درنه روانه ده او بل طرف ته په باجوړ کې د درنې وویلې شول یعنی باقاعده اعلان وکړی شو. وړومبی به خبره کوو د لکي مروت د درنې د هغې نن یعنی 2 اویا غنټې د هغې وشوې نن درېیمې ورځ ته هغه درنه واوړې ده داخله شوه خو درنه دا ده چې وړومبی د تاجزۍ په مقام باندې انډس هایوې چې کومه ونه هغه بنده کړې شوې وه نن چې په هغې کې کوم دغه احتجاج له هغې توسیع ورکړه نو نن په 4 مقاماتو باندې ټریفک چې کوم دی نو هغه بند کړی شوی و هغه د منجیواله چوک درای پیزو میر عالمي او ملنګ اډه په مقام باندې نن په لکي مروت کې یعنی په ټول ډسټرکټ کې په دغه مقاماتو باندې روډونه چې کوم دی نو هغه بند کړی شوي ول. د دې ترڅنګ دغې درنې کې به یو خبره زه تاسو ته بله وکړم چې که په دې کې یو طرف ته پولیس اهلکار باوردي نه دي ناست په ساده جامو کې ناست دي خو بیا هم د هغې سره خپل چې کوم د پولیسو اسلحه ده یا کارډز وغیره دي نو هغه د هغې سره دي یعنی هغې اوس هم د پولیس اهلکار دي خو په ساده جامو کې ناست دي په درنه کې خو د دې سره د علاقې مشران سپینګیري چې کوم دي نو هغه هم په دغه درنه کې ورسره شامل دي ځکه د هغې شمیره دومره نه ده خو بیا چې عام خلک ورسره شامل دي نو په 4 مقاماتو چې کومه درنه روانه ده نو هغه کافي تعداد په هغې کې په نظر راځي. په دغې درنه کې دي نن یو بل اعلان وکړو چې مونږ به که زمونږ مطالبات یا غوښتنې چې کوم دی نو هغه ونه منلې شوې مطالباتو ته هم راځو خو دوی وایي چې کوم زمونږ مطالبات ونه منلې شول نو بیا به مونږ د میر عالمي په مقام باندې سی پیک روټ چې کوم دی نو هغه به هم مونږ بند کړو. د دې سره سره به زه تاسو ته دا وایم چې د دوی سره مذاکرات هم کیږي وخت په وخت باندې د ډي پی او د کمشنر په مشرۍ کې تر اوسه پورې د دوی سره مذاکرات شوي دي خو هغه مذاکرات ناکامه شوي دي ولې چې پولیس خپل 2 ډیمانډز چې کوم دي نو هغه لري. ډیمانډز طرف ته به راځو په لکي مروت کې دغه پولیس اهلکار چې دي نو د دوی او د فوج ترمنځ بد اعتمادي رامخې ته شوې ده او دوی دا وایي د پولیس اهلکار چې دغه فوج دی د لکي مروت نه وځي نو بیا دوی دا یو بله خبره هم کوي چې که فوج ووتو نو مونږ په 3 میاشتو کې دننه په لکي مروت ډسټرکټ کې امن چې دی نو هغه بحالولی شو. په دې باندې به هم خبره کوو چې دغه په فورسز په منځ کې چې بد اعتمادي راشي نو د هغې فایده به چاته ځي خو دغه بل خبر چې ما تاسو له په پیل کې درکو چې په باجوړ کې هم یو اعلان شوی دی نو په باجوړ کې نن په پول یو ټیم باندې ډزې شوي دي یو اهلکار د پولیس اهلکار چې کم ډپلویډ وو کم چې په تعینات وو د پول یو په سیکیورټي باندې لقمان هغه پکې په حق رسېدلی دی یو پول یو ورکر پکې په حق رسېدلی دی او دریم کس چې دی نو هغه زخمی دی خو دغه پولیس اهلکار چې کله لقمان چې کله خاورو ته سپارلی کېدو نو ډپټي کمشنر ډي پی او دا ټول په دغه جنازه کې شامل وو خو د هغې نه بعد دغه سپاهیان چې کوم دي نو دا راغونډ شوي دي او دغه سپاهیانو دا یو خبره وکړه چې په سبا له به مونږ د ښار هیډ کوارټر مخې ته درنه ورکوو سبا سهار هغې 9 بجې ټایم ورکړی دی د هغې باقاعده ویډیوز مونږ ته موصول شوي دي او دغه سپاهیان چې کوم دي نو دوی په خپله باندې په دغه ویډیوز کې خبره کوي چې د خپل شهید ملګري لقمان به د وینې تپوس به کوو نور شهیدان نشو ورکولی د لقمان قاتلان به مونږ له راکوي او د پول یو نه د بایکاټ اعلان هم کړی دی خو په دې کې دا یو خبره ده چې د لقمان قاتلان به راکوي یعنی یو فورس دی او هغه وایي چې د لقمان قاتلان به راکوي او ظاهر خبره ده د پولیس فورس چې کوم دی نو د هغوی کار دی چې داسې جرایمو کې چې کوم کسان دي نو چې هغه ونیولی شي نو بیا دا یو خبره رامخې ته کېږي چې دوی به د چا نه قاتلان غواړي چې دوی دا ډیمانډ کوي چې د زموږ د ملګري قاتلان چې کوم دي نو هغه به راکوي. یو خبره بله مونږ دا کوو چې بد اعتمادي چې کوم ده بټوین د فورسز نو د دې فایده چې کومه ده دا به الټیمیټلی دښمن ته رسي او دښمن چې کوم دی په موجوده ټیم کې هغه کسان هر هغه فیکشن هر هغه ګروپ دښمن دی کوم چې دهشتګردي کوي په ملک کې نو یو طرف ته که مونږ وګورو دا بد اعتمادي چې کومه ده نو دا به ظاهره خبر ده د فایده به دښمن ته رسي او بل طرف ته که مونږ وګورو نو دښمن چې کوم دی نو هغه ډېر کلیر دی په خپل هدف کې په خپل ټارګټ کې او هغه به کولی شي چې ډېر په اسانه باندې د سپلټ نه یا د دا چې کوم بد اعتمادي ده د دې نه هغه فایده واخلي.